او څه نشه به تا کوله چې دې سینټر ته رالي بیا؟ پوډر وایي او نو دغه شراب به مې څښل. ته ووایه تېر ژوند دې څنګه و، اوسنی ژوند دې څنګه دی؟ نو په تېر ژوند خو مې لکه هسې په غلطو کې و. اوس چې دلته زه هماله دویمه میاشت ده لکه خدای زیر په سره ښه خوشحاله یم په دې ژوند په هغه شته ژوند پسې خفه یم چې دا زه په څه کې لګیا وم. چې د سینټر نه وځي نشه به کوې بیا؟ نه انشاءالله هېڅ نشې به نه کوم. دغه په خپله مې دغه نیت کړی دی چې دې ځای نه ووتم که نه نه خیره 4 میاشتو اراده مې کړې. زما خپل مرګو ته ټول ته دا درخواست دی چې لکه هغه د غلط محفلونو نه ځان وساتي، چې غلط مخلوق نه ځان وساتي، چې هغه نشې کوي، هغه چرس وي، که سګرټ وي، که آیس وي، که پوډر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور شهید اکبر او تاسو ګورئ اباسین ټي وي. قدرمندو کتونکو، د اینټي نارکوټکس ارګنایزیشن پریزیډنټ محمد رحمان را سره موجود دی. د هغه سره به مونږ د دې نشې په حوالې سره یو څو خبرې کوو. زموږ سره په دې پروګرام کې اوسئ. تاسو ته پته ده چې نن سبا آیس چې کوم نشه راوتې ده، روزانه تاسو په ټي وي کې ګورئ، روزانه په اخبار کې ګورئ چې یو زلمي یو ځوان خودکشي وکړه. مخکې به دا دغه و چې لکه پوډر ولو، چرس ولو، نورې داسې نشې وي، خو هغه هم نشې خو دونه خطرناکې نه وي. نن سبا کومه نشه چې آیس راوتې ده نو هغه په 2 کاله کې سړی مینټل کوي او په 5 کې وژني. د منټل مطلب دا نه دی چې دی لیونی شي او ډیران ته ځي او په هغه په ځان باندې ګټې غورځي، خو منټل مطلب دا دی دی شر شدتونه کوي، د مور و پلار سره کوي، د وروڼو سره کوي، د خپل خپلوان سره کوي او هر سړی ورته دشمن ښکاري. بله خبردار په 5 کاله کې د ده دغه کم بدن چې د ده کم دی دننه دا ختم شي، لکه د وینا په شانتي وخوړ شي، له پاسه دی څه نه څه دغه باندې خو دننه دی وخوړی شي او 5 کاله کې دننه د ده د سترګو نه، د پوزې نه، د غوږونو نه وینه روانه شي او خود به خود د مرګ حالات ته لاړ شي. خو له اول خبره دا چې دی 15 کال ته پاتې کېږم نو د 15 کال نه مخکې دی داسې وهمي شي، د دیوال نه یېرېږي، د ګاډي نه یېرېږي، د انسان نه یېرېږي او آخر وخت دا راشي چې دی خودکشي وکړي. ډېر تعداد سره د آیسو نشیان چې دي هغه ځان وژني یا بل وژني. نو دا یو داسې خوني نشه ده چې یا ځان وژني یا بل وژني. نو په د دې وجې نه موږ د اینټي نارکوټک ارګنایزیشن په ترو باندې دا یو مهم شروع کړی دی چې زموږ د کالجونه، زموږ سکولونه، زموږ یونیورسټیانې هغه د آیسو نه ډکې شوي او هغه خلک چې کوم پلارانو یا مور پلار به کینول چې زما بچی به سکول ته لاړ شي، کالج ته به لاړ شي، یونیورسټۍ ته به لاړ شي، ډیګري به ولي او دی به انجینیر، ډاکټر، وکیل بل څه جوړ شي. خو نن د بدقسمتۍ د وجې نه هغه کس د ډیګرۍ په ځای باندې د آیسو ډیګري والي او هغه د یونیورسټۍ نه ډایرکټ ډیران ته لاړ شي او هغه د مرګ په حالاتو کې هغه خپل ژوند تیروي او آخر دا چې یو نه ورځ په 15 کاله کې دننه هغه مړ شي او مور پلار ته دا راپورټ راشي چې ستا بچی مړ دی. نو په دې وجې نه موږ په دې سواد کې نورم زموږ کوشش دا دی چې موږ په مختلف ځایونو کې خو دونه زموږ سره وسایل نشته، دومره زموږ سره هغه افرادي قوت نشته چې موږ په ټول پاکستان کې یا په KPK کې د دې هغه موږ مهم وچلو. خو د IG صاحب سجاد خان چې دی هغه زموږ سره په دې کې ډېر زیات مخلص دی. زموږ سره DPO صاحب چې کوم دی شیف الله ګنټاپور صاحب هغه ډېر زیات مخلص دی. زموږ سره چې کوم ډیسپیان دي نو په دې وجه باندې موږ په هره تاڼه باندې خپل پلیکسونه لګو، په هرې رشکه باندې خپل پلیکس لګو د دې وجې نه چې سواتی عوام بیدار شي او هغه راوچوت شي. اوس وخت دی ده که موږ په سیاسي لیول باندې راوچتېږو د یو ممبر دپاره، د ووټر دپاره چې هغه د موږ ګرځو کوڅه په کوڅه ګرځو، یو خپل ممبر له وټ غواړو، پارټۍ له وټ غواړو، هغه وختي شیز دی. خو که موږ راوچوت شو او موږ د خپل بچي د خپل نسل د منشیاتو نه بچ کړو نو دا زموږ دپاره د وخت ډېر اهم ضرورت دی. په دې بل هفته کې زما په خیال باندې که DPO صاحب موږ له ټایم راکړو نو زموږ به په تحصیلي بلکوډ باندې اولنی واکي زموږ د مهم او د هغې مشري چې ده نو به زموږ شیف الله ګنډاپور صاحب DPO سوات کوي او په هغې کې به زموږ سره د هغې ایریا ډیسپین صاحبانې، زموږ سره د اینټي نارکوټک اکسایز اینډ نارکوټک کنټرول زموږ سره به مختلف مکتبي فکر او په دې کې زموږ خواهش دا دی چې کم DRC ممبران دي، PLC ممبران دي او منتخب نمایندگان دي چې دا زموږ سره په دې کې خامخا شمولیت کوي او په کار هم دی چې شمولیت وکړي. نو د دې وجې نه به انشاءالله زموږ د دې ټولو ملګرو په تعاون سره او زموږ په کوششونو سره به انشاءالله موږ سواد چې دی هغه موږ د منشیاتو نه پاکو. جی عبدالمالک مې نوم دی، د ملک آباد اوسېدونکی یم. آیس په مسکل زه ته راغلی یم، ښه خوشحاله یم، صحت مې هم ښه دی. دلته چې راغلی یم بس خدای شته چې لکه
ختم وما دا خو د صدر صاحب زمونږ خدای خوشحاله ساتي دی به موږ پسې راغی د مارونو تویینه وکړه او ماشاءالله ښه خوشحاله یم او علاج برابر دی کېږي علاج دلته ښکلی کېږي ډاکټر ښه په ټایم راځي شپې که په چادر راشي که دوی که درې په هر څه ټایم لکه ډاکټر اویلیبل دی تېر ژوند خو مې لکه هسې په غلطو کې و اوس چې دلته زه هماله دویمه میاشت ده لکه خدای زیر په سره ښه خوشحاله یم په دې ژوند په هغه شته ژوند پسې خفه یم چې دا زه په څه کې لګیا وم په غلطو کې لګیا نو خپل کار به کوم مونځ اودسو او چې کوم نشي نه هغو ته به هم نه کو چې لکه دې سینټر ته به زه په خپله لکه دا چې دلته لکه ښه مونځ اودسو ښه سخت لکه نه څه پکې ډوډۍ پکې په ټایم میلایږي چای په ټایم میلایږي علاج په ټایم کېږي ما نوم قاسم زه د انګرو ډېری د منګورې یم چرس مرس او دا ګولۍ به مې خوړې بار ډېر ګزاره مې کړې دلته خپل دغه دی چې بس چې مې روټۍ هر څه په ټایم میلاویږي ډاکټر خپل په ټایم راځي سملاسته خپل په ټایم دی ټي وي جدا ټایم دی کرمبیوټ څوک پکې ځان لګوي نه انشاءالله هېڅ نشي به نه کوم دغه پخپله مې دغه نیت کړی دی چې دې ځای نه ووتم که نه نه خیره څلور میاشتو اراده مې کړې هغو ته دا وینا کول غواړم چې باید دا نشي مشي پرېږدئ د دې ژوند نه ضلالت ژوند دی دا هسې فالتو ژوند دی خپل ځان روغ کوئ او مور او پلار ته ودرېږئ دقه ستاسو به په کار راځي نور نه ملګری نه دوست یو سړی ستا په کار نه راځي راغلی ما په خپله باندې لکه داسې تکلیف نه دی تېر کړی چې یا ما ته داسې محسوس شوي چې یا په انسان باندې داسې تکلیف وي هغه وله داسې میډیسن ورکړي وروره په هغه تکلیف ته پوهېږم دلته وروره ما په چا باندې د اوسه پورې تکلیف دلته نه دی لیدلی د کم ځای امان کوټ او څه نشه به تا کوله چې دې سینټر ته رالي بیا کوډه روایي او دغه شراب به مې څښل بس جي ما ملګرو چرس کړي نو ما چرس شروع کړو بیا نو په خپله ور روان شو جي ما شپږ کاله نشه مې پلار مې ګاډۍ چلوي او مور مې بوډۍ ده مونږ څلورو یو مړ شوی یو ځای یم یو واده کړی جدا دی او یو لیونی دی چې دوی بس دا نشي ماشي دی نه کوي خپل دا غلطه لاره پرېږدي او په سیده بس ور روان شي بس اختر ورځ به ما بس نشه کړې وه شراب مې څښلو بس په ځان نه پوهېدم په ډډه پروت وم بس پولیس رالو ما ته یې زه نو بس په ځان نه پوهېدم بیا د ډي سر صاحب راوستی وم بالکل قدرمندو کتونکو تاسو د انټي نارکاټکس ارګنایزیشن صدر فضل الرحمن خبرې هم تاسو واورېدې او تاسو د ریلیف سینټر د مریضانو خبرې هم تاسو واورېدې یقینا چې هغو ډېر ښکلې خبرې وکړې او هغو د دې سینټر نه ډېر زیات مطمئن دي تاسو په دې ویډیو کې خامخا کتی شئ چې مونږ د هغو سره څرنګې خبرې وکړې او څرنګه تاثرات مونږ د هغو نه واخیستل مونږ او تاسو له زموږ د مکمل سواتیانو له دا یو پیغام زه ورکوم چې مونږ ټول په جمع شو د منشیاتو نه پاک سوات په نوم باندې دا کوم مهم چې دوی شروع کړی د دوی سره भरपूर شرکت وکړو او خپل سوات د دې منشیات فروش نه مونږ پاک کړو د یو بل پروګرام پورې خپل قربا شهید اکبر له اجازت ورکوي د لوی الله په امان